نن د چکدرې پریس کلب مخې ته د بټانو او خواوشا علاقونو راغلي خلکو روډ بلاک کړو او د خپل مطالبې لپاره احتجاج کوو. د احتجاج کوونکو وینا و چې مقتوله سائرہ بیبي چې د نن نه میاشتې مخکې کراچۍ ته واده شوې و او د کورونو ناچاقو له وجې خپل خاوند جانزیب په چړه وهلي او بیا ورله په مخ تیزاب اچولي. کله چې د سائرې بیبي لاش علاقې ته راوړه شو چې صرف د امبولانس ډرایور او سخري ورسره وو او د هغه وینا و چې دی خودکشي کړې ده. ولې د سائرې بیبي د پلارګنۍ خلک دې خبرې منلو ته تیار نه وو او د حکومت نه مطالبه کوله چې د لاش پوسټ مارټم دی وشي او موږ ته د انصاف ملاوي شي. دوی د چکدرې مین روډ بلاک کړو او د خپل حق لپاره یې نارې وهلې چې د عجبګران لور په کراچۍ کې واده شوی او زمان وسۍ ده په دې باندې هلته یعنې تیزاب اچولی شوي دي او ظلم پې شوی دی او په چړو والی شوی ده او حالانکه چې کم انکوایري رپورټ د دې د کراچۍ د جنا هسپتال دی په هغې کې هغو دا ویلي دي هغه رپورټ زموږ سره موجود دی چې هغې کې دا ویل چې دې تیزندي ورته اچولی شوې ده او دې خودکشي کړې ده. مونږ چې کله لاړو او ایس ایچ او صاحب ته هم رپورټ وکړو ایس ایچ او صاحب یو سب انسپکټر پرویز دی که څه هغې راولېږو او ایډیشنل ایس ایچ او یې راولېږو او هغه چې دا وکتله نو هغه مونږ ته دا وویل چې بھائی د دې د هغه د انکوایري هغه ایس ایچ او انکوایري کړې ده او د دې پوسټ مارټم چې دی په جنا هسپتال کې شوی دی او دلته مونږ څه نشو کولی. زما د حکومت نه پرزور اپیل دی چې مونږ د دې علاقې یو او زمونږ د قوم او زمونږ د کلي او زمونږ د تحصیل ادینزي بې عزتي شوې ده. دا که هر چا کړې ده دلته دې باقاعده د دې میډیکل بورډ کینی او د دې د پوسټ مارټم وشي چې آیا دا انکوایري رپورټ د کراچۍ چې کوم دی دا صحیح دی او که غلط دی. بل دې دا مړی وکتلی شي چې هغوی ویلي چې دې ته تیزندي اچول تیزندي نه ده په دې باندې اوس هم چې دی د تیزابو هغه دغه چې دی پراته دي او تیزابو د مخې او هر څه مسخ شوي دي او د چړو نشانات پرې پراته دي. هغه ځای نه چې هغو کوم تصویرات رالیږلي دي نو هغه صرف په دې یو مخ باندې دا څه تورکه غوندې لګېدی هغه تصویر پولیس والا لېږلی حالانکه دا نه دي دا د اوس وکتلی شي د دې د پوسټ مارټم وشي او د دې د باقاعده میډیکل بورډ کینی که نه مونږ غریب خلک یو مونږ ته دا وایو چې نه د لاټي چارج نه یریږو او نه ده به که مونږ ته د انصاف میلاو نه شو نو په دې روډ کې به مونږ پراته یو. دا روډ به د هغې پورې بندي چې د څو پورې دا قاتلان چې دی ګرفتار شوي نه او مونږ ته انصاف نه میلاو شوی. وروسته د انتظامیې او سیاسي مشرانو په مشاورت لاش د پوسټ مارټم دپاره ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال تیمرګړي ته لیږلی شوی چې د سائرې قتل شوی که خودکشي کړې. د دې معلومات به د رپورټ راتلو وروسته مخې ته راځي. ابو اسحاق اظهار الله الخیام نیوز چکدرہ کوچدر.